دا لازم دی په هر محتلم په هر بالغ. نو یو خدای چې غسل د جمعې دروازې دی وکي و ان یستنى، او دویمه خبره دارا چې اسنان چې کوم دی غاښونه دا کلک کلک سکی ومږي، غاښونه دې پاک کړي، خوله دې خامخا پاک کړي. د هغې وجه دا را چې بعضې خلقو ته خو د معدې بیماری نو داسې سړي خوا کې چې ودرېږي د هغه د خولې نه بد بوی راځي. نو که ته ورته اسلام وکړې چې بھائی ته لږ د خولې صفایي کوه نه بد ګڼي. دا فقها ډېر عجیب عجیب خبرې کوي. یو سړی هغه واده وکړي، ښځه یې ډېره ایک نمبر ښځه ده، لیکن کله چې سړی هغې سره یو ځای کېده نو د هغه د خولې نه بوی راته د هغې ښځې، نو آیا دی دا ښځه طلاقولی شي که نه شي طلاقولی؟ یعنې دغه سبب جوړېدی شي او که نه شي جوړېدی؟ نو هغې وي او جوړېدی شي. خپله فقه ووایه نو تاسو به د خولې د صفایۍ پته ولګي چې دا څومره ضروري ده. د خولې صفایي ضروري ده. پرونه خبره کوم درته، یو سړي زما خوا ته رانږدې شي، هغه م کې ما یې چې پاک کړه ډیران خوا کې ودرېدم، بلکل لږه پښتو کې زما زړه خولې له راغی. خو زه پوزه یو خوا بل خوا ګرځوم چې داسې که ما لا خو دې غړ ته مخې ته راشم، نو ستا ته څه ووایم؟ بیا زه نمټ نه ونیوم چې تا باندې چای څکو، نو مې چای نه څکو. دومره ناپوهي دا ناپوهیتا ده. پکار دی چې انسان ته پته وي دا ښه طریقه ده چې خپل لاس باندې هاو کړي نو بوی به ورته محسوس کړي، هسې به پته نه لګي. سړی چې کله بد بوی ته ځي نو دا یې ښه طریقه دغه ده چې لاس باندې پوکې د معدې نه هوا راوباسي، نو که بوی ته راته نو پوه دي شي چې مالا خوله پاکول پکار دي. دې لپاره ټوت پیسټ هم شته دی، هغې دپاره ساده طریقه هم شته چې مالګه او د اوړو سوډا دا خلک یو ځای کي پکې لږ غوندې یو ساس کې یا دوه ساس کې دا د لیمبو ور واچوي او پای باندې برش وکړي، بس ټیک ټاک شي. خدا به هر وخت کول پکار دي. البته د معدې علاج پکار دی چې ولې معده دا چل نه کوي، یعنی ګندګي چې کومه ښکته تلل پکار دا بر ولې راځي، نو د هغې مستقل علاج پکار دی. کله دا د ګوشخورۍ د وجې کېږي، د انسان غاښونو باندې هغه بیماري ولګي، پیلاهټ نه وروستو هغه کټ کېدل شروع شي، ته ګوشخوره وایي زمونږ خلک. د هغې لپاره ښه طریقه دا وي چې سړی ماوت واش باندې وینځي، بس سهار درې ټایمه وینځي د ورځې گزاره به کېږي. دارنګې هغې لپاره فیروپایرین دوايي ده. فیروپایرین دا دوايي ده، پایوریا لپاره پکارېږي، ډېر د کار څیز دی، بهترین څیز دی. دا یو هومیوپیتھک کمپنۍ ده، دې دوه دوایانې ډېرې مشهور دي، فیروکین او فیروپایرین. فیروکین د وږې لپاره او فیروپایرین د غاښونو لپاره. د معدې دغه بیماری دا کومه چې مونږ وایو د دې لپاره یو دوايي ته قلایي وایي، قاف لام الف لا غونډی، ډېر ضروري څیز دی، ډېر ضروري څیز دی. دوه درې بوتلې خوړل غواړي نو سړی بېغمه شي دې څیزونه. دا ضروري ده ځکه چې دې حدیث باندې عمل والا هغې ممکني چې سړي د دې څیزونو نه واقف وي. استنان غاښ پاکول، هغې نه بد بوی لرې کول دا ضروري ده. او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسواک وهل دي. دلته خلکو دا بحث کوي چې مسواک دا بهتر دی او که نه ټوت پیسټ بهتر دی. نو یو مسلمان څنګه هغه څیز ته بهتر وایي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې کړی؟ دا سوچ مه کوه، دا منفي سوچ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک کړی دی، د دې نه بهتر څه شی نشته. او دا به هغې یوازې مونځ ته نه کوو بلکې هر وخت یې هغې سره مسواک و، او چې کله به د خوب نه پاسېد
لومبنه کار پیدا او چې یشو صفا بالسواک خله کې به مسواک ورک وهل به شروع کړ عرب ټول په عمل کیا چې امام صاحب مخکېږي خلک هم چې مستودريږي نو خله کې ضرور وي بیا کې دلته زموږ فلسفه جدا راغله چې جی خله ګاندره جوړ بیا ډېر پکې دا وي چې وینه به بهیږي امکان شته رهګا نو دا ځان داغه سنتونو نه پدې امکان بیغمه کا عادت شو سره کنه بس شروع کا بس عادت به بیا مسله نه دا یو فرعي مسله ده بنیادی طور چې وینه وزي نو آیا او دست نقصان رسی او کنه رسی دا فرعي مسله ده سم منسوسی مسله خو نه ده د اختلاف گنجائش دا لري دا چاته سو کوئی نه چیرې اختلاف دی پکې اختلاف منسوسی نه دی اجتهادي دی گنجائش پکې شته دی دا نه ښکاره کوي نو دی وجنه دا سنت نه تدریجاً بالکل محروم شو مسواک څوک نه پیږي بعض خلک دی کې توغل کوي غلو داغي حدیث جوړی دی را پاره چې مسواک با رسول الله صلی الله علیه وسلم سرار وخت دا سه او لکه څنګه چې یو منشي یا لیکون کې د خپل غوږ د پاسه پنسل دی دا غم لګاو صحیح حدیثونه ډیر دي دا څه لوي دروځن روایتونو ضرورت نشته وای یستنا او دا چې مسواک غاخونه د خپاک کی استنان فقهام په دې باب کې سخت دي خو زمونږ خلک دا کم مفتیان چې دي کنه الله یې په ټول رحم وکړي دې کې مفتی یو نشته ده الا ان شاء الله چرته زوره کې به یو کس مفتی پويږي نور ټول دوره مختار او شامی وس کذا فی الدر هغه به فتوا ورغی پويږي نه حالای چې مفتی مجتهدی دا علم دمري دا ودلته یو کیسه را اوس کو کار ډیر خراب دی الله زمون امت مسلمه په حال رحم کی خصوصي اوخایو کالم براته په اخبار کې جنگ اخبار کې آپ کے مسائل اور ان کا حل اب جنگ اخبار کې رات هغه چاپ شو جمع شو کنه بلا کل نه چلے ته نو سلور جلد راغی نه جوړ شو نغه دینی مدرسو طلبه په کورس کې پر افتاب کورس ده دا وسم په دواړه مخه سپیړې ورګړي دا کومګه د ما په خیال स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पोश इफ्तार ये तो होना है तासो आदाबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती परीन उम्मानी किताबों ना सर्च के परीर अब्दुल सलाह किताब दे परीर सुयूती किताब दे परीर गणो खल्को किताबों ना दिख चे इफ्तार से तो वही मुस्तफ्ती बसंगई मुफ्ती बसो की दागा से शराइत थी څه شرایط ما علوم الحدیث کې لیکلي دي چې مفتی کې دا شرطونه پکار دي لکه یو شرط دا چې هغه د قرآن پورا عالم یو سړی چې د قرآن پورا عالم نه دی مفتی نه دی لکه د خلک د عقیدې تپوس هم کولی شي ته د خلک د اتباع سنت تپوس هم کولی شي یوازې د احناف او د مسائل تپوس خو نه شي کولی دا دی خامخا د دین راتنګي په نامه کوله او دین ورته وخه د بیا قرآن کې دا ضروری ده چې هغه ته ناسخ منسوخ معلومي د سورتونو آیتونو تاریخ ورته معلومي بیا حدیث دا غي پورا عالمي د حدیث وجه ورود ورته معلومي ایک ناسخ منسوخ ورته معلومي غریب الحدیث نه واقفي خدا غریبانو خو نه حدیث ویلي او نه قرآن ویلي بس دا یو کورس ورته خو او ابو سلام وسه خبر وی چې ګټ وجته الله مفتیان دلان روزي عجیب دا بالکل هغه شی کم چې مونږه څوک رمضاني دورو کې شیخ القرآنی دا بالکل شیروان شو یو سړی مشکات المصابیح پڑھاوي ناغم ځان ته شیخ الحدیث لګي علی شیخ الحدیث به هغه چا دی چې صحیح بخاری او صحیح مسلم پڑھاول چا چې بدا نه پڑھاول هغه ته شیخ الحدیث نه هغه به استاد حدیث او دا حال آخام دے دیخام پی ایچ ڈی ډاکټر ته وګورنه پته ورته ولګي چا کې څومره پوهه ده دا ډېر راغورځېدلی مونږ دینی او دنیوي دواړه علوم لحاظ سره زموږ کار خراب دی
دا تنقید په دې بنیاد نه کو د خندنی په تور د افسوس په بنیاد باندې کو چې دا به څوک سموي او کله به سموي. د یو مدرسې چې زما کلاس نه وروسته هغې ما ته خپل د افتا تیسیس وښودل چې موږ دا لیکلي چې ټول ما ته وښول نه کې اردو پکې تقریبا نه و، پښتو کې خو پکې ډېر و نه، ټول عربي و. نو ما محترم صاحب ته وویل چې دا راته ووایه چې د دې څیز زمونږ پښتنو ته او زمونږ پاکستانیانو ته څه فایده ده. د علم خو مقصد دا وي چې خلک خپلوان ګاونډیان هغې ته هغه علم ورورسي. چې تاسو په عربۍ کې لیکلي نو آیا هر سړي له عربي ورځي؟ په دې رویه کې او زمونږ د صدر او د وزیر اعظم په رویه کې څه فرق دی چې قوم په اردو نه پوهېږي ته ورته انګریزۍ کې خطاب کوو؟ یو شی دی ټول یو یا دوه مولي هغه اردو کې وو، لیکن هغې کې هم چې د کوم تحقیق څه اصول دي د هغې خوا کې نه استاد تېر شوی دی نه شاګرد تېر شوی. حدیث به یې لیکي د پاسه یې په حواله لیکلي ترغیب و ترهیب. ترغیب و ترهیب څه شی دی؟ دا د منذري کتاب دی. د حدیث اوریجنل سورس نه دی، ثانوي شی دی. په تیسیس کې پکارداري چې انسان اوریجنل سورسز ته ځان ورسوي او د هغه ځای نه څه اخذ وکړي. دا هر لحاظ سره زموږ کار خراب شوی دی. ځکه موږ دعا کوو بل څه نشو کولی چې یا الله زموږ په حال رحم وکړي. او که یو سړی داسې راځي زما غوندې نو هغه وي دا چینجن دی، یعنې څوک غاړه نه ږدي. د شاګرد هم په دې نه خوشحالېږي چې یو سړی دی زما د غلطۍ اصلاح وکړي، هم په دې خوشحالېږي چې ما د ډبری میلو شي. ډګري نه ډبري که نه صرف برخې دي. هغه ډبری والا خلک دي د هغې په دې څه کار دی چې د دین په نوم باندې کم مذاق کېږي. وان یستنه نو فقهاو خبره مونږ ولا فقها دا وایي چې خوله به پاکوي او دس کې به هم خوله پاکوي. که یو سړي سره مسواک نه وي، تندوري دا عبارت هم وګورئ د نورو کتابونو مسواک نه وي ورسره، ولې نشته لکه په دې نشته چې د اهمیت نه ورکړي. خبره دغه ده که نه، ولې مسواکونه نه بازار نه ډک هغه سړي سره ټوت پیسټ دی سارې وایي نو مسواک دی ولې نه لکه. دا د سنتو دیوالیه مونږ په خپله وباسو چې به دغه اجازت ته ورکړو. فقها خو دا لیکي کومه فقه چې به ته منې نو په هغې کې دا لیکلي دي چې که بالفرض مسواک نه و په ټوله علاقه کې نو سړی به د خپلې ګوتې نه کپړه ته وکړي مضبوطه او غاښونه به باغې باندې پاکوي. او ستا فقه کې هم لیکلي چې سړی نه حدیث مني نه فقه مني مونږ څه وکړو؟ زمونږ غلطي دا را چې مونږ ورته صحیح شی وښو چې وایي ستا مذهب هم دغه دی او ستا دین هم دغه دی. خو دا خو هر مونځ له پکارو، خو جمعې په ورځ بالخصوص پکارو.